بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة لأن الظاهر شاهد له. وليس بدلتا دې مسئلے بیان را تکي چې نکاح قائمه ده یا نکاح ختمه ده، طلاق شوی دی، او د کور په سامان کې د ښځې او د خاوند ترمنځ جګړه راله، اختلاف راله. ښځه وایي زما ده، سامان زما دی، او خاوند وایي زما دی. نو اوس به څنګه فیصله کوو شرعي؟ نو هغه دا ده چې کم اشیا چې د سړو سره مناسب دي لکه پټکې وغیره دا به د سړو وي، کم چې د ښځو سره مناسب دي لکه د ښځو کپړې شولې، لوپټه شوله یا برقه وغیره دا به د ښځو وي، او کم چې دواړو سره تعلق دی لکه د کور نور سامانونه، ډبل بیټ یو شی بل شي، کور شو، گاڑی وغیرہ شو، دا به د سړي حسابېږي. په مسله باندې پوه شو؟ ته وګورئ، وإذا اختلف الزوجان، کله چې اختلاف راشي د ښځې او خاوند فی متاع البیت، د کور په سامان کې، فما نو هغه سامان یصلح للرجال چې هغه صالح وي سړو سره، سړو د پاره، فهو للرجل یا به د سړي د پاره وي کالعمامة لکه پټکې، لأن الظاهر ځکه ظاهر چې دی شاهد له دا شاهد دی سړي د پاره چې دا پټکې دي د هغه شي، ځکه هغه سره مناسب دی، ظاهر تقاضا دا کوي چې دا دی د سړي. وما یصلح هغه شی چې هغه صالح وي د ښځو سره، فهو للمرأة هغه به ښځې ته ملاویږي کالوقایة لکه وقایه، وهي استدارة رأسها کالعصابه. مولوي صاحب د لوپټې د بره پخوا به خلکو څادر اچولو، لوپټې د حفاظت دپاره زنانو به اچولو، هغه یادوي. دغه شان لوپټه برقه ټول شي نه پکې راځي. لشهادت الظاهر ځکه ظاهر ګواهي ورکوي له د ښځې دپاره چې دا د ښځې شي. وما واغه سامانونه یصلحو چې صلاحیت لري لهما دواړو دپاره، کالآنیة لکه د کور لوښي وغیره، فهو للرجل یا به سړي دپاره حسابېږي. وجه څه ده؟ ځکه ښځه او د ښځې سره چې څه دي دا ټول په ید د خاوند کې دي. دې خوا ګوره لکه بره خبره کوم، ښځه او د ښځې سره چې څه دي دا ټول په ید د خاوند کې دي، او قانون دا دی د چا په ید کې چې څه ظاهر د هغه ملګرتیا کوي چې دا دی د هغه. نو تقاضا دا کوي چې کور کې یا د ښځې په لاس کې یا ښځه دا ټول په ید د خاوند کې دي، نو دا هم دی د خاوند شي. وګورئ، لأن المرأة ځکه ښځه وما واغه څه فی یدها کوم چې د ښځې په قبضه کې دي، فی ید الزوج دا ټول د خاوند په قبضه کې دي، او دعوه د چا قبلیږي؟ د صاحب الید. نو پکار د چې د خاوند قبول شي. والقول فی الدعاوی قول بداو کې لصاحب الید، هغه د صاحب الید مقبول وي. اعتراض نو تا خو ویل چې دا ښځه او د ښځې سره چې کوم سامان دی دا په قبضه د خاوند کې او دعوه د قبضې والا قبلیږي، نو بیا د ښځې والا د سامان په باره کې فیصله وکړه چې د خاوند شي، لوپټه وغیره. په خبره پوه نه شوئ؟ حالانکه تاسو خو مخکې ذکر کړه چې د ښځو سره کوم سامانونه صالحي، لوپټه برقه وغیره به د ښځو وي. نو د دې ظاهر تقاضا خو دا ده چې ښځه او د ښځې سامانونه دا په قبضه د خاوند کې دي، او د چا چې قبضه د هغه دعوه د هغه قبلیږي، نو د خاوند دې قبول شي. هرسې جواب دا دی مولوي صاحب بالکل ظاهر دغه تقاضا کوي چې صاحب الید د قبضې ولا دعوه دې قبول شي، نو د ښځې ټول سامانونه هم دې خاوند شي. ظاهر دا تقاضا کوي، خو د دې ظاهر نه بل ظاهر ډیر قوي دی. هغه تقاضا کوي چې کم سامانونه د ښځو سره مناسب دی د ښځې شي. هغه کم ظاهر دی؟ هغه اختصاص دی. هغه څه دی؟ اختصاص. یو سړی د سواری واګې نیولې او بل پې سور دی، څوک چې پې سور دی هغه ورسره ډېر خاص دی، دا به د هغه. یو سړي کپړې اچولې او بل یې صرف نستوڼې نیولی دی، نو اختصاص د چا دی؟ چا چې اچولي دي. نو دلته د ښځې سامانونه کوم ښځې پورې خاص دي، دا ظاهر تقاضا دا کوي چې دا د ښځې شي، او دا بل ظاهر چې قبضیه والا دعوه دې قبول شي، هغه تقاضا کوي چې د خاوند شي. نو دغه مخکې ظاهر د دې نه ډېر قوي دی، نو هغه به د ښځې کېږي.
بخلاف ما بخلاف داغه سامانونو یختص بها چې هغه خاص دي خزي بوري لانه يعارضه هغه بر خزي ولی ځکه معارض دی دغه سامانونو سره دغه اشیاء سره ظاهر یو ظاهر اقوى منه چې هغه د قبضي د ید والا د ظاهر نم قوي دی چې هغه اختصاص دی ولا فرق بينما ادا خبره می شروع کې کړي وا چې نکاح قائمه اختلاف هم دغه مسله ده او که طلاق ورکړي نکاح ختمي اختلاف هم دغه مسله ده ولا فرق بينما فرق نشتره بما بین د دې مسله کې اذا كان الاختلاف في حال قيام النکاح چې اختلاف د خځې او د خاوند په حال قیام د نکاح کې او بعد ما وقعت الفرقه یا د طلاق وغیرہ په وجه دیو منس کې فرقت واقع شوی بهرحال کوم سامانونه سړو سره مناسب دی به د سړو وي کوم چې د خځو سره مناسب دی به د خځوي او کوم چې دواړو سره مناسب دی هم د سړوي خو هدایت ځین کې ودا وای چې دا لچی مقابل سره گواهان نه ښه کله سړی سره گواهانو نو په دې خبره چې کوم سامان د خځې موافق دی هغه زما دی نو بس ټیک دی کله خځې سره گواهانو چې کوم سامان د سړو سره موافق دی هم زما دی گواهان وو به بعد خځې خنو کومړ شو به یا یو مړ شو دواړه مړ شو ورسو اختلاف رااله یو مړ شو د یو ورسه د بل سره اختلاف رااله نبی بکر امام صاحب راي دادا چې کم سامانونه د سړو او د خځو سره مناسب دي هر یو بس چې کوم ژوندې دی غلې ورکي راسي به خدای له جوان نه کا فإن ما تحدهما كشرب دولك يوم الشو واختلفت ورثته بدغه مل ورثه اختلاف او کومال اخري د ژوندې سره کمل خاونو کمل خزوا مړه خزوا که ژوندې خاونو که ژوندې خزوا خو به هر حال څوک چې ژوندې دي اغلب فیصله کو گواهان چنيکا نو فما هغه سامنون يصلح للرجال والنساء فهو للباقي ابا کم چې ژوندې دي اغلب ورکو مینه بل دواړو کې وجه سره ید چې اصل کې د حي د ژوندې د مړ ید نه یا قبضه ختميږي د چا چې ید دي فیصله به داغه پاره کیږي لأن اليد يد چې للحي د باري دون الميت مړ د بار نبي وهذا الذي على كذا قسم چې وکړه چې د دواړه ژوندې د سړو ولا سامان د سړو د خزو ولا سامان د خزو او که دواړو موافق و د سړو د امام صاحب رايو دا مسلم وای دي کې خو اتفاق دی دا پرې دی د دویم مسلم چې وکړه چې دواړو کې یو مړو نو به منګ ویل سړو ولا سامان دی او خزو ولا دی ژوندې به دا مطلق مسله د امام صاحب وای پوه شئ وهذا الذي ذكر مسلم ذکر کړلا ذکرنا من ذکر کړلا قول ابي حنيفه دا د امام صاحب رحم الله قول له د اخیری یاد کني مخ کې ګور سره غو دوړه متفق دي امام ابي صاحب رحم الله څه ویل اکبر وګورئ ک دوړو کې یو مړ دی هدایت خزمړه د کسړې مړ دی نو کوم سامان چې هغه دی چې عام توري خزان سره بجهیز کې راوړي نو که خزه ژوندې د خزلې به ورکو کومړه د ورسول به ورکو دا به نشته چې کوم به ژوندې دی غلبه ورکو کومړه دا امام صاحب درای موافق دا سامانم د خاون به امام ابو یوسف رحم الله وینا کم سامان چې خزي تبار عام تور جهیز کی مور پلار ورکی دغه بد خزي کمړه د ورسو به وګورئ وقال ابو يوسف رحم الله يدفع ورکول کیږي به الى المرأه خزي ته ما هغه مال يجهز به چې جهیز کی راوړل کیږي د غمال مثلها په مثل لدی خزي سره یعنی یجه د سیوایا یجهزو ما هغه مال یجهزو چې جهیز کې راوړي به د غمال مثلها د دې خزي په مثل خزي چې مکمل جهیز کې راوړي عقبه دې تک ژوندې وا یا دې ورسو ته ورکو والباقي وباقي به د خاون وی خو غره قسم بم کوي لأن الظاهر ذک امام ابو یوسف رحم الله فرمایي ظاهر دادا چې خزي کم مال بجهیز کې راوړي د خزوینو لأن الظاهر ان المرأة خزه چې دا تأتي د غمال د جهیز والا دی براوړي بالجهاز په جهیز کې هذا اقوى دا قوي دا دلیل قوي دلیل لګه نو فیبتلو به نو باطل بشي بدی سره
ظاهر ید الزوج ظاهری قبضه د خاون، لکه مخکې چې ویلو چې خاون قبضه نه د خاون دي اب دې سره ختم شي. ثم فی الباقی چې د جهیز نه علاوه کوم سامانونه دي د ښځې ځان سره جهیز کې راوړي د دې نه علاوه کوم سامانونه دي التبا هما غظاهر ته وګورو چې هلکه قبضه د خاون د بس خاون لی ورکوي ځکه هغې سره بیا معارض نشته. پوه شوي بې څوک ورسره نشته جهیز والا سامان چې هغې کې ورسره معارض موجود و چې عام ته ورې ښځه راوړي دا یو ظاهر دی ښځې لی ورکه. جهیز والا نه علاوه کوم سامانونه دي هغې کې یو ظاهر پاتې شولو چې د ید د چا چې قبضه ده ید دی د هغه به ید خاون ده. ثم فی الباقی سامان چې لا معارضه هغې کې معارض نشته لظاهره ظاهر سره چا د خاون قبضه ده فیعتبرو بس هغې له به اعتبار ورکوو. امام ابو یوسف رحم الله وی طلاق او موت سوا دا برابر دی، یعنی که طلاق یې ورکړی جدا شوي همدقه مسله د جهیز والا سامان د ښځې او که موت فی ښځه مړی که سړی مړي نو په دغه صورت کې جهیز والا سامان به د ښځې یا د هغې د ورثه وبهي. ولی لقیام الورثة ځکه ورثه قایمیږي که نه په مقام د مورث باندې. وقال امام محمد رحم الله فرمایي هغه د ژوند حالت بشان مسله کوي. څه وایي کم سامان چې د سړو سره موافق د سړو د ښځو سره موافق د ښځو او کم چې دواړو سره موافق هغه د سړو شروع کې تېره شوې وه نو که ژوندي هم دقه حکم دی څنګه چې امام صاحب ویلي او که دواړو کې یو مړ و که نه ورثو اختلاف یې رالی ورثو سره اختلاف رالی بیا هم دقه حکم دی. که خاون مړ دی که نه نو ورثه د خاون په ځای ولاړ دي. که ښځه مړی د ښځو والا سامان به د ښځې ورثه ورته ورکوو ځکه د ښځې ورثه د ښځې په ځای ولاړ دي که نه. څوک وایي امام محمد رحم الله همدې دا قول دا یې مفتابهي ګرځولی ښه ګورئ ورته چا امام صاحب قول ته مفتابهي ویلی. وقال محمد امام محمد رحم الله فرمایي ما کان للرجال کم سامان چې د سړو وي فهو للرجل ابه سړي ته ورکوو. وما کان للنساء کم سامان چې ښځو سره مناسب وي فهو للمرأة وما یکون لهما کم چې دواړو سره مناسب وي فهو للرجل ابه سړي ته ورکوو که مړي او لورثته لما قلنا. امام صاحب دلیل کې مسله کړې وه چې هغه قبضه ده که نه لکه څنګه قول من کړی د امام صاحب ابي حنیفه رحم الله امام صاحب دپاره. والطلاق امام محمد رحم الله فرمایي که طلاق یې ورته ورکړی او که خاون مړي یا ښځه مړی سوا دا برابر دی مقه شان به کوو. ولی لقیام الوارث وارث ودرېږي په مقام د مورث باندې. وان کان احدهما مملوکا بره ګورئ ښځې او خاون کې یو آزاد دی یو غلام دی. ښځه وینځه ده یا هغه آزاده ده خاون غلام دی او لانجې راله په سامان کې ګواهان نشته دا قید لګوئ. بس بیا وایي حکم دا دی چې کوم آزاد دی که هغه خاون دی او که هغه ښځه ده مال سامان به ټول د هغې که ښځه آزاده سامان ټول د هغې که خاون آزاد سامان ټول د خاون. دا د امام صاحب رایې ده. وان کان احدهما مملوکا که چېرې د دواړو کې یو غلام و فالمتاع للحر متاع به د حر وي فی حالت الحیات کې هم وجه ځکه د حر ید قوي دی لأن ید الحر اقوا ځکه ید د حر دا قوي دی ځکه دا د ملک والا ید دی او د مولا ید دا د ملک والا نه دی. او که چېرې دواړو کې ښځه او خاونو کې یو غلام یو وینځه خو یو پکې مړ دی بیا دا مې نه ده ویلې بس بیا به ژوندي له ورکوو که ژوندی آزاد دی هماغه له به ورکوو که ژوندی غلام و هغه له به ورکوو. لکه د ژوندي ید وي او اگر چې غلامیت خو پاتې شول مړ د هغه ید نه. وللحی له به ورکوو بعد الممات لأنه لا ید للمیت مړي دپاره ید نه وي. فخلت ید الحی عن المعارض لنډه دا ده چې د حی والا ید دا د معارض نه خالی شو معارض یې نشته نو دې له به اعتبار ورکوو. وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله دا چا رایې وه د امام صاحب. صاحبین څه وایي بره ګورئ هغه وایي غلام که چېرې مادون فی التجارت غلامو یا مکاتبو دا دواړه بیا د آزاد په شان دي ښه څه مطلب ښځې ده او آزاد غلام خاوند دی یا مکاتب غلام خاوند دی نو دې کې به داسې نه کوو چې ښځې له ټول ورکه نه کوم چې سړو سره مناسب دا به د هغه سړي به خاوند به اگر چې غلام دی خو مکاتب دی که نه مادون دی بهرحال د آزاد په شان فرض کړي د هغه قصه تېره شوې ده.
وقال العبد الماذون له في التجارة هغه عبد چې کوم ماذون له د اجازه هغه د شوی تجارت کې او مکاتب چې به منزله الحر دا د حر په منزله دی لأن له ما يدا معتبرة ذکر دي دوړو غلامانو د بارا یعنی ماذون فی التجارت او مکاتب د بارا ید شتره معتبر په خصوماتو کې نو بس دی ولې ورکو فصل فی من لا يكون خصما دا فصل له دا چا په بارا کې جګه خصم نه تر اوسه دا غي بیانو شو چې خصم وو نو چونکې د خصومت قصه شروع دا اصل هغه مخکې ذکر کو اوس دا کس بیان کوي چې هغه باندې داوا وشو هغه خصم نه نو ماته متوجه شي کا چې کله زه به یوسف داوا وکما چې به تاسو رقم کتاب دی دا زما دی وښه نداره ته جواب کیوي دا هم سره هدایت امانت کی خیو او هدایت غایب دی پلان کی غایب ما سره امانت کی خیو ستاده و ټیک نه ده یاغه ما سره رهن کی خیر دعا او یا دا خو ما دغه نه غصب کړی دی دغه غایم نه درې ستانه دی دې صورت کې حکمدار دی درې واړو کې ور سره څلورم مرګره کوي یا ویل چې ما سره هدایت غایب دا په اجاره کې خي هغه نه اجاره کې خسته دی څلور شی ور سره پنځم مرګره کې کتاب کې نشته دی دا هدایت غایب نه ما عاریه کې خسته دی ساده و ټیک نه ده د ټولو صورتونو کې دا یوسف بزما خصم مدعا علیه نه جوړیږي چې قاضي له وزما او به گواهانو سره ثابت کوم چې دا مال زما دی او قاضي دې به مال فیصله وکړي دا څه باندې کیږي څو صورت شو پنځه کا اصل کې خصم څوک پیدا ځین کې کینه وای اوس نه قاعده ده د چا چې یدم وی قبضه او ملکیم وی دا خصمی یو کله چا ید وی لکه دې صورتونو کې یاد شته ملکی نه یا ملک وی لکه دی غایب کس ملک دی خو ید نه دی ید دی بل دی وخت کې به حکم دی چې خصم به دواړه په شریک جوړیږي نه کله چا ید او ملک دواړه بس هغه مدعا علیه جوړیږي یعنی د ملک داوی کول او قبضه مو اب مدعا علیه او چا چې ملک داوا کول قبضه نه و یا قبضه و ملک داوی نه کوله لکه دې صورتونه کې نه دوړه په شریک باندې خصمي وکشي واذا قال المدعى عليه کله چې د مدعي په جواب کې مدعا علیه ویل هذا شيء دا شی چې دی او دانی ما سره امانت خیره چا فلان الغائب او رهانه یا غر سره رهن کی خیره اندی ما سره او غصبت یا ما غصب کړي منه دا غنا واقام بینه او بدی گواهانم قائم کړي چې بی دا امانت دا غده یو دا رهن دا غده دوا د ما دا غنه غصب کړي دي درې فلا خصومت بینه دې صورت کې به خصومت نوي په ما بین د مدعا علیه کې او بین المدعی تاسو پوه شئ یو صورت صاحب د هدايه مرګره کوي وکذا دغشان دی صاحب الید ویل اذا قال اجرنی دغه غایب ما سره اجرت کی خې اجرت کی را کړې ده هم دغشان ور سره بنځم ملګری کوي هغه څه عاریه عاریه خو په چر کې نه شوی او به واقام البینه بینه قائم کړلا لانه اثبت بالبینه والسؤال دا چې دا ولې خصم نشو یار وې د ببینه سره ثابت کړل چې بې ما ید خصومت والا نه دی ما تاسو ول خصومت ول ید کړی چې ملکم یو قبضم وي دا څه وکړه اصل ته خدا صرف د قبضه خبر وکړه ملک ځان لري کو پس په خبره باندې پوه شولې دا خصم نه دی د ید خصومت نه لري ځکه ید خصومت لري چې ملک او قبضه یو دلته صرف سره قبضه ده ید دی لأنه زكدي مدعا عليه أثبت ثابت كلا بالبينة وسر أن يده وديت شر ليست بيد خصومة عند خصومت ولا يد ملك نمني زان لا أو وقال ابن شبرمة لا تندفع لأنه تعذر أغد سفر ما يبارقوري ابن شبرمة رحمه الله وإذا دا خبرك والتوجه چبي ز خصم نعمة ما سر خو امانت دي رهن دي اجاره دا غصب کړی مې دي اگر چې گواهان راولي په دې ټکو باندې به هم دا خصمي قاضي لیک بوتللو مدعي او گواهان سره ثابت کړو نو قاضي به فیصله کوي دا بچوي خصم به اگر چې د گواهان راوصل چې ملک منه دی به هم خصم وي وجه څه نه ولې سي وای دا اصل کې د غایب د پاره ملک ثابتې ښه به ووري دا د ځان خصومت د فقې په دې جمله پوه شوي
ځان نه خصومت دفع کوي چې به مدعي ستا خصم نه یم او خصومت دفع کیږي کله د دې بنا په دې چې غایب له ملک ثابت شي. ما ویل دا ځان نه خصومت دفع کوي او د خصومت دفع کېدلو بنا په چا ده چې غایب لره ملک ثابت شي او غایب لره ملک اله ثابتېږي چې غایب دا وکیل جوړ کړی چې زما دپاره د ملک دعوه وکړه. دلته دا وکیل جوړ کړی دی نه دی، اسی د هغه دپاره د ملک دعوې کوي، نو غایب له ملک ثابت نه شو. چې غایب له ملک ثابت نه شو نو خصومت هم دفع نه شو. بیا هم که پوه شوې پې وګورئ ورته ابن شبرمه وی لا تندفع نه دفع کېږي ته خصومت ولی لأنه تعذر اثبات الملک للغائب، لکه متعذر دی چې ثابت کی ملک غائب د پاره، ولی هغه دا مقرر کړی نه دی چې مال ملک ثابت که وکیل کړی نه دی لعدم الخصومت خصمیان هو ځکه دا خصم دغه د طرفه نه دی. اوس د دنه خصومت دفع کېدل دا بچا بنا دي د غایب په ملک باندې خو ثابت نه شو. ودفع الخصومت د دفع د خصومت چې نه بنا ده علیه غایب له ملک ثابتول باندې بیا څه چې دی ها صحیح شو ورسېدې معنی خبرې ختمه شوله. قلنا مقتضى البینه بره ګورئ موږ ورته وایو که نه دې سړي د مدعا علیه چې ګواهان قایم کړه بینه قایمه کړه دا اصل کې په دوو شیانو باندې ده، یو د غایب په ملک ده او یو د ځان د خصومت په دفع کې ده. خو ما څنګه چې وختي تا وفرمایل چې مالک غایب دای وکیل نه دی جوړ کړی چې مال ملک ثابت کا، نو د دا ګواهان په دې خبره چې غایب له ملک ثابت کی دا فایده نه کوي، دغه ملک نه ثابت ټیک شو تم ویل دا خو دویم ګواهان یوه فایده بله وه چې د نه خصومت دفع شي په هغې کې دا خصم دی ځان نه خصومت دفع کولی شي. خوانې در نه کو بینه سره څو شی نه ثابتوي دوه، یو د غایب ملک هغه نه ثابتېږي ولې غایب دا وکیل نه دی جوړ کړی چې ته زما خصم شه او ماله ملک ثابت شه، د هغه د طرفه خصم نه دی. دویم د ځان نه خصومت دفع کول دي هغې کې خدا خصم دی بینه سره دا کولی شي. او د دې دپاره نظیر مخکې تېر شوی و که ذهن کې مي یو سړی د بل ښځې پسې یو سړی بل ته وایي لاړ شه پلانکي ځای کې زما ښځه د رای والا دا چې ورشي ښځه ورته وایي بهی ګواهان سره ثابته کړي مال هغه طلاق را کړی یاده مو که نه، یا ورته وایي زما غلام دی پلانکي ځای کې ورشه رای والا هغه غلام ګواهانو سره ثابت کړي چې وایي زه خو یې ازاد کړی یم، نو هلته هم دوه فایدې وي، یو دا چې ازاد کړی یم او یو دا چې ته ما بوتلی نه شي. نو اگر چې دا صحیح نه ده چې زه ازاد کړی یم دا دې ثابته شي ځکه مولا نشته دی، یا زه طلاق کړی مخاون مجلس کې نشته هغه خصم دی مجلس کې چې خصم نه فیصله نشي کولی طلاق نه واقع کېږي، البته دا بله فایده خو کېږي که نه چې ستایت قاصره دی ما بوتللی نه شي. دلته بهی زه دفع د خصومت کولی شم. ګورئ ورته قلنا من وایو مقتضى البینه چې د شیانې دوه شیونه دي، یو ثبوت د ملک دی غایب ته ولا خصم فيه هغه دی کې خصم نه دی نو فلم یثبت د غایب ملک به ثابت نشي. دویم مدفع خصومت المدعي هغه دفع کول دی د مدعي خصومت د ځان نه او خصم فيه او د مدعا علیه په دې کې خصم دی د کولی شي چې خصومت دفع کړي فیثبت نو دفع د خصومت د ځان نه دا به ثابت شي. وهو کالوکیلي دا مثال مې ذکر کو دا داسې دی لکه وکیل بنقل المرأه چې یو سړی بل وکیل جوړ کړي ښځه مې راوله او اقامت هغه او هغه ښځې قایم کې بینه په طلاق باندې، نو اگر چې طلاق ثابت نه شو خو یدې ولا قاصر کو بوتلی هم نشي کما بینا من قبل دا مخکې مونږ ویلي باب الوکالة بالخصومت کې ولا تندفع بدون اقامة البینه. مولوي صاحب په خبره پوه شولئ نو خصومت دفع کېږي اله چې بینه قایم کړي دا ویلو متن کې که نه ابن شبرمه ویل بینه که قایم کړي خصومت نه دفع کېږي دوه رایې شولې. درېیمه رایې د ابن ابي لیلا ده محمد ابن عبدالرحمن ابن ابي لیلا هغه وایي دی چې ویل که نه دی یوسف مدعا علیه چې وایي ما سره امانت دی د غایب رهن را سریخې د غایب اجاره کې را کړی غصب کړی مې دی عاریه ده اگر که بینه نه وي دا ټکې پکې وایي اگر که بینه نه وي خصومت به دې دفع شي. دا درېیمه رایې شوله. کما ښه ولا تندفع بدون اقامة البینه خصومت به نه دفع کېږي بغیر د اقامت د بینې نه لکه کما قال ابن ابي لیلا چې ویلي دي دغه دلیل نه دی ذکر کړی ولې دې نه دفع کېږي اوس موږ خبره کوي که بینه ثابت که بینه را نه وړي که نه خصومت نه دفع کېږي ځکه
دا مدعی چې وس اقرار کوي کنه چې دا اصل کې د مال غایب دی ما سره رهن کړي ما سره ودیه وغیرہ کړي نو په دې اقرار باندې د ځان د معنی کم شی واجب شوی ځان نړۍ بلته په دې اقرار باندې ځان نشړی بلته یعنی ځان تنف ور کوي بلته ضرر ور کوي موږ ویلي دي چې دا اقرار حجت قاصره دی ځان کې کار کوي بلکې نه کوي نو په دې باندې تهمت دی وای ځان نه واجب شي چې خصومت دی ځان نه په اقرار بلته دا کار نه ور کوي نو کله به کار ور کوي چې باقاعده بینه راولي خواني درنه وګورئ كما لأنه ذكر مدعى عليه چې صار خصما بظاهر يده ظاهر يد ده نو خصم خو ګرځیدل صحیح شو موږ وایو نو فهو باقراره دا چې به کوم اقرار کوي يريد اراده لري ان يحول حقا چې حق واړی مستحقا على نفسه کوم چې بده واجب شوی دی او ځان نیړی فلا يصدق تصدیق به نه کیږي مگر کله به کیږي الا بحجه چې گواهان راولي كما اذا ادعى تحويل الدين لکه دې مثال لزه بده هدایت داو کوم بتاز ما قرض دی دا وی چې یار ما خو ته حواله درکړې و چې عبد الوهاب نه اصول ک کنه تا قبول کړم او څنګه نه اصول کوا حواله شوی وزر بریما او گواهان نه نه دا قبليږي کله به قبليږي گواهانی کما اذا ادعى لکه څنګه چې داو وکي د تحویل لدین ان ذمته د خپل ذمه نه لازم مت غیري دبل ذمه ته الا به قبليږي چې گواهانی سره په اقرار کرنے کیږي وقال ابو يوسف رحم الله اخرا امام ابو يوسف رحم الله وس رست یو بل قول ذکر کوي هم دا مفتابه دا وس چې امام يوسف رحم الله قول ذکر کوم اور کنه کې وسره دا چې صحیح سره هیلو ملو ولا نو نو بس به زمنګ د متن والا مسله د بینه را وسل ټیک دا به خصم نه حق غایب ملک به د غایب ثابت شي دا به خصم نوځي کا مدې به د سره کار نه لري او که وسله دا چې هغه د هیلو ملو والا وراميو اگر چې بینه راولي لکه څنګه چې ابن شبرمه ویلي اگر چې بینه راولي به هم د خصومت نه لري کیږي وسم خصم دی پوه نه شولې به ځکه کله کله خلک رامیتوب کوي کنه څنګه کوي خپل کتاب کې ذکر دی ګورئ وتا وقال ابو يوسف رحم الله اخرا ان كان الرجل کيو سړیو دا څلورم قول شو هغه د امام سے په پاتې شو به شه ابن شبرمه به شه ابن ابي ليلى شو دا د امام يوسف رحم الله څو شو څلور پنځم را روان دي وقال ابو يوسف رحم الله اخرا ان كان الرجل كچريو ذات اليد صالحا صالح نیک سړیو فالجواب كما قلنا بس به منکم خبره کړی ما غشان جواب دی یعنی کبینه قائم کړ خصومت به د فقېږي و ان كان معروفا بالحيل او کجره سړی دا چې بهیلو معروفو نو لا تندفع نو به نه د فقېږي خصومت د عنه الخصومت د نه خصومت ولی ځکه د هیلګر سره څه کوي ښا لکه د هدایت د هیلګر دی د سره زما څه سامان پروت دی کنه دا د سیو کې مسافر بلار روان هغه ته وایي تراشه 500 بل در کما او دا سامان والا او ګوان په مخ کې مال راکا او وای دا می امانت د ځان سره کېده ګوان به می سوال چې به ما څوک دا وکي زبوتم چې ګوره دا خو ما سره پلان کې غایب مسافر امانتي خې ګوان کوم دی ګوان هم دغه دی کنه خپل شي مسافر لیور کې مسافر ته وی تی مال راکا ګوانو په مخ کې ودا وای چې دا امانت دی یا رهن دی یا عاریه ده پوهیږي کنه پی بس ځان نه به قصې ختمه څوک چې راشي دا و به کوي سامان زما دی حالکه دا خو یار ما سره غو امانتي خې دی څوک به دا به د چا قرضداري پیسې راکړه ګوره سامان در سره دی پیسې راکوه تکړه ته غریب نه مفلس نه یار دا خو د پلانکی دی مو دا ګواهان دي ځان بخلاصي نه د سره د ګواهانو دیم د نه منیو دا د خصم مقرري خصومت دې نه د فقې هم دا مفتابه راي ده غوري لأن المحتال من الناس ذكه لگر دخل کو نجی قد يدفع کله کله دا ور کی مال خپل الى مسافر یو مسافر ته یو دی او چې دا مسافر ودیه کی دی هو دغه سامان یا او د سره ويشهد غوان ويشهد عليه ويشهد عليه او به گواہی ور کی بده معنی گواهان او یا ويشهد گواهان مقرر کی عليه بده معنی شهود گواهان ابي مقرر کی فيحتالو بس بهيلي كين ولابطال حق غيره دبل حق باطل ولد بارا فاذا اتهمه القاضي لنددادا کله چې متهم وګڼي قاضي به
په دې هیلو باندې دا فإذا اتهم کله چې متهم وګڼي هو د لره قاضي به په دې هیلو باندې نو که ګواهانو سره ثابت کړه چې ملک مې نه دی ما سره امانت دی وغیره به هم لا يقبلون بقبلي ولو قال تاسو پوه شولئ ولو قال الشهود اودعه رجل تاسو ګورئ یو صورت ذکر کوي که ګواهانو ویل چې بی د مدعی سره کوم مدعی خو الله سامان ما سره امانت دی کنه نو ګواهان ویلاو جی امانت دی ور سره چا ور سره امانت دی خېجی مونږ نه پیژنو یو کس بس سره امانت کې خودو اوس به ولنه مانو کا تاسو چې پیژنې نه نګوي څنګه ورکوي دوی مدا تاسو نه پیژنې وای جی مونږ نه پیژنو نو دقه مدعی به امانت خې کنه غیته غواړي تاسو خو سم نه پیژنې دا څوک چې بداوه کوي زما دی هم دا صحیح خې کنه وګورئ ولو قال الشهود والاودعه رجل امانت کی خود د سره یو سړی لا نعرف او چونګ نه پیژنو بالکل کوي نوم نه پیژنو نوم هم نه پیژنو نو لا تندفعوا ندفقيږي د دینه خصومت لاحتمال يكون المودع یو دا احتمال شته چې ویری دا مودع هو دا هذا المدعي دا مدعي دی کنه نو یو وجه دویم د سړی حواله ور کوي مدعي ته چې دا سامان د بلانکی دلال شغه بس یو هغه معلوم نه دی دا حواله ټیک نشول ولانه دا مدعی علی چې ما اهله د حواله ورنکړه د مدعی ته اله معین یوم معین سلی مبارکی لیمکن دیر بار چې ممکن چې مدعی ته من اتباعی چې هغه بس ور پسې شي معین یو تن دی یاد کړي نو وس کچې موږ خصومت د دنه د فکونو د مدعی ته په ضرر کې شي هغه ته ضرر دی فلو اندفعت کچری خصومت د فشی لا تضرر نظرر کی بشی لا تضرر به المدعي نو بده سره مدعي په ضرر کې شي پوه شولې به ولو قالوا بل صورت واوري که ګوانو د سیویل او جی د دې مدعي سره امانت کې خودلو یو سړي نوم پلان نوم موږ نه پیژنو قبيله ها کومه خطراله په مخې پیژنو کومه خطراله به درو خایو درته دې صورت کې به څه حکم وي امام محمد رحم الله وای دلتم نه منل شي دلتم څه دی ګوانو بنه منل دې سړي کوشش کوي چې زه خصم نه ما دغه د خصومت د ځان نه کې دا بنه منل شي بس تا به خصم وي خبر هټوله بده کې روانه ده مداري خصم ده کنه ده نو یې خصم به دې صورت کې ولو قالوا كغوان والمخ صورت کې ګوانو څه ویلو منګه بنوم هم نه پیژنو په مخ هم نه پیژنو وسوي بنوم نه پیژنو البته په مخ مانی پیژنو ولو قالوا نعرفه بوجه بمخ بيجنو ولا نعرفه باسمه بنو من بيجنو ونسب بان بيجنو فقد الجواب عند محمد امام محمد رحم الله دې صورت کې هم خصومت نه دفقيږي للوجه الثاني دویم وجه کې شته کنه دویم وجه کوم نه معین سره یو تنه دی یاد کړه یار چې مدعي هغه بس ور بسي شي او خپل حق وصول کی یو تنه دی یاد کړه وعند ابي حنيفه رحمه الله یعنی دې دویم صورت کې غولنی وجه نه چلیږي چې کېری شم دغه مدعي کنه نه ګوان خو مدعي ني پیژنې چې دا غنه ده وعند ابي حنيفه رحمه الله تندفع امام سی وای کنه دې دویم صورت کې چې ګوان وای چې منګه په شکل پیژنو نوم وغیرہ نه پیژنو دې کې با خصومت د مدعي نه دفشي پوه شوي به لانه زکه دا قابض چره اثبت د ثابت کړه بخپل بینه وباندې ان العين دا عین شی ما سره کم دی وصل الی ما تر غلی دی من جهه غیره زی مالک نه منو خصم نه ما د بل د طرفه او بل څوک دی حيث عرفه الشهود شهود پیجنیم بوجه بمخسره بخلاف الفصل الاول بخلاف د مخ کی صورت کې چا خو غوانه بمخم نه پیجندلو نو فلم يكن يد خصومت لنددا چې مدعی ثابت نشو د خصومت والا او المقصود دغه ده چې د خصومت ولیت ثابت شي او د خصم شي والمدعي وصفات شي امام محمد رحم الله مسله چې مدعي ته ضرر دی کی نسیده کنه هغه غریب بچا به ور بسی کیږي کس خو نه دی معلوم وې ضرر ځان تخپل ور کړی ښا ضرر څه دی چې څه د څوک مدعي دی غنه پیژن معلوم کړی به کنه د مال چې دا چې د خپل مال کوم داوه کې یا چې د چا دی هغه نه دای نه پیژني دا خو د غلطی ده یا د ضرر گواهان ورکو چې هغه گواہی ورکړل چې بې دا کم قابض دی
د سره د مال امانت دی او ورکړی ولا بل چا دی نو دا ګواهانو ته ضرر ورکو مدعي غوته نه دی ورکړی والمدعي چې هو الذي دعا اذر بنفسه چې ضرر ځان تخپل ورکو حيث نسي غدا چې د يرکړی خپل خصم او ضره یا د ضرر ورکړی شهود د مدعا علیه نه مدعا علیه وهذه المساله کتا سو کتلی دا مسلې 15 شولې اقوال مګي 15 شو مسلې څو دي 15 د ودیعي والا جما سره ودیعه ده جما سره رهن دي دوا ما سره ما غصب کړي درې ما سره اجاره باندې دي څلور او ما سره عاریه باندې دي 15 اقوال هم بګي څو شو 15 یو د امام سے ولو متن کې تیر شو به د ابن شبرمه والو به د ابن ابي ليلى والو د امام ابو يوسف رحم الله تقسیم وکړلو چې سړی نیک سړی دی غبط سړی دی او یو د امام محمد رحم الله راي و د اخیره کې چې ګوان په مخ پیژني او نسب وغیرہ سره نه پیژني نو مسله د امام صاحب نه بدله وکړه یو د امام صاحب خپل راي ده وهذه المساله مخمسه كتاب الدعوه دا مساله ده پنځو مسلو ولد داوی دی کتاب وذكرنا الاقوال الخمسه ودي کې موږ 15 اقوال ذکر کړه وان قال ابتعته من الغائب فهو خصم ما یوسف ته ولتا سره کوم کتاب دې د ازما دې دی ویل د هم د هدایت نه خيسته یار باقاعده نو وس خصم دی ښا وس قبضه هو یا لړی دا ملکم ثابت کو نو قبضه هم دا ملکیم دی نو ما ویلی چې قبضه هم یو ملک نه به خو خصمي وان قال کچری مدعی ویل د مدعی په جواب کې وتعته دا شیخ ما خسته د غایبنا بس فهو خصم ولي لانه ذکر ذلیت چره لما زعم هر کله چې د ګمانو کو یعنی ویل چې ان یدو چې د ازما کوم ید دی د ید ملک دی نه طرف بكونه خصما اعتراف یو کو به چې خصم ما وان قال المدعي غصبته مني او سرقته مني لا تندفع الخصومه وان لکبر وګوره کما یوسف ته ولتا سره کوم کتاب دی تارانه سرقه کړي دی تارانه غصب کړي دی دا قصه وکړي چې دا خو ما سره هدایت غایب امانتي خیره رهن دی اجاره دا غصب کړي مې دی وغیرہ وغیرہ پوهیږي په نو به په دې مسله کې مولوی صاحب دا به خصم دی د فرق خصومت ځنه نشي کولای لکه دا څنګه خبره شو یار پوه شوي کنه به دا ولی مولوی صاحب دلته مدعی په دې مدعی باندې داوه د ملک نه کوي داوه د فعل به کوي تا سرقه کړي تا غصب کړي دی او داوه د فعل لپاره ملک او قبضه نه ضروري داوی د فعل لپاره لکه مخکې مونږ ویلو کنه چې ملک به وي قبضه به وي او ملک به وي ته څه ویلو کنه دا د چا لپاره ضروري داوی د ملک لپاره او دلته چې به داوه کوي داوه د ملک به نه کوي بلکې داوه به د چا کوي فعل کوي د فعل د غصب یا د سرقې غیر لپاره دا نه د ضروري چې هغه د قبضه هم وي هغه د مالک هم وي که هغه مالک وي او که نه وي که هغه قبضه وي او که نه وي دا به د فعل کړي ګوانو سره ثابتولی شي خصم دی زیبه پوه شوې به وإن قال المدعي وتويل غصبته مني ګوره د فعل داوا ده او سرقته مني لا تندفع الخصومت ندفکیږي اگر چې قائم کې ذلیت البینه تعالی الودیعه په دې خبره چې ما سره پلانکی امانت ده ولی لانه ذکر ذلیت چې انما صار خصما نه خو خصم وګرځیدلو بدا والفعل علیه د دې وجه چې د باندې د فعل داوا وشوله لا بيده د باندې داوا د ید نه ده چې ستا ملک دی قبضه ده بخلاف داوا الملك المطلق په خلاف د داوا د ملک مطلق کې لکه مخ کې صورت شو التبه سره خصم له جوړیږي چې ملک هم یو تیم وي قبضه هم وي پیږي کنه پی لانه ذکر ذلیت چې خصم دی بدی کې به اعتبار یده به اعتبار د ید خصمي په دې داوا د ملک یده ښه حتی لا صحه تر چې نه صحیح کیږي داوا د ملک مطلق علی غیر ذلیت باندې خو ويصح داوا الفعل داوا د فعل په غیر ذلیت هم صحیح کیږي اوس د یوسف سره زما کتاب سره شته دی نو زه ته مجزما کتاب او تا غصب کړي تا سرقه کړي دی که بالکل ید یمنا بهم زما خصم دی ځکه په داوا د فعل کې ماده استوي القبضه یا ملک دا ضروري نه وان قال المدعي سرق مني وقال صاحب اليد والاوداني فلان واقام البينه لم تندفع الخصومه مدعي دي سی ویلې چې به ایمان سم پرې خو دلته څنګه صحیح ده کنه یو خبره ګوره مدعي ویل جمانه کتاب سرقه شوی ما ویل
سرقه شوی چا دا مې ونه ویل کتاب د یوسف سره پروت دی یوسف وایي چې دا خو ماله هدایت امانت کې را کړی ګواهانو سره ثابت هم کړله نو ولي صاحب خصومت به دې نه دفع کېږي ښه دا د شیخینو رایې ده خصومت به دې ولې دا شیخین وایي دې سړي چې ویل ما نه کتاب سرقه شوی دی فایل یې ذکر نه کو او هغه د یوسف څه پروت دی د دې مطلب دا دی چې یوسف به هم تا سرقه کړی دا اصل کې د فعل دعوه ده خو داسې ورته نه وایي چې تا سرقه کړی دی دپاره چې حد پې جاري نه شي ماړه ورکې که موږ ته خپل مال میلاو شي حد دې پې جاري نه شي نورې مقصود څه دی هم تا سرقه کړی دعوه د چا ده فعل ده نو دعوه د فعل کې موږ ویلي ملک بل ثابتوي مدعا علیه څه نه کوي ثابتوي دي که نه هغې کې خو ملک ضروري نه دی چې مل دي وإن قال المدعي ویل سرق مني وقال صاحب اليد وتوي اوداني فلان ما تاخ ما سبلنكي امانتي خي واقم البينم قيمك لم تندفع الخصومه خصومن دفكي وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله پوي شوي بي وهذا استحسان وقال امام محمد فرمای وجلت خصومت دفع شو زکه باغی داو نه دا کړی یار د فعل داوی به نه دا کړی پاتې شول د ملک داو مل داو کې هغه بګوانو سره ثابت کړل مخکنی مسله شو چې ما سره بل امانتي خېده خصم پاتې نشو وقال امام محمد فرمای تندفع ولي لانه دا مدعي چې لم يدعي الفعل دا داو د فعل نه کړی علي مدعا علي باندې فصار كما اذا قال دا مسله د شول لکه وسړی وي غصب مني معنا مخکې خو سرقه وکنه اوس وي غصب غصب را نه شوی دې کې ټول اتفاق دی چې داو د فعل په غوونه کړل داو د فعل په نه د کړي د ملکی کړي نو کاغه په داوی غوانو سره ثابت کی چې ملک خود غایب دی ما سره امانت دی نو خصومت دي د فقېږي دلته هم د فقېږي اذا قال غصب مني على ما لم يسمى فاعله يعني مجهول صيغه وي چې فاعل نه مسمى ولهما اغوذ واړو ته ګورا ان ذکر الفعل دا ذکر د فعل چې وکړو کنه سرقه يستدعي الفاعل دا فاعل غواړي لا محاله خامخه او ظاهر دا چې انه فاعل څوک دی فاعل د دې هو الذي اكست في يدي د چا په قبضه کې ده الا انه دا مدعي چې لم يعينه متعين کینا درءا للحد دې لپاره چې حد لري شي شفقتا علی باغمن شفقت کی ذلیت معنی چې لاس په ټیکټ نشي و اقامه لحسبه الستر او دې لپاره چې قائم کی ثواب د پردې رچولو فصار كما اذا قال دا بد شي لك وتبي بل سرقت د فعل دا په وکړه بخلاف الغصب مساله غصب مني هلته امام محمد رحمه الله ویل کنه یو کس چې وي غصب مني د کوم سامان مبارک کی وي هغه د چا سره پروت وي هغه ثابت کی ګوانو سره چې ما سره امانت دی نو خصومت د فقېږي ویل ته خو غصب کی څوک پردې بچا نه رچي هلته اظهار کوي تا غصب کړي چې غصبې ویلو دا څوک نشي ویل د دې لپاره مجهول ذکر کړلو چې حد په جاری نشي پرده پیروا شي غصب کی څوک د قصې نه کوي پوه شو کنه فصار بخلاف الغصب لانه لا حد فيه حد نشتري فلا يحترض عن كشفه احتراز نكيجي غير اظهارنا واذا قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد او دعني فلان ذلك سقطت الخصومه الاكبر وګوره د دې سب سره کتاب دی ما وته ویل لکه سبا دا کتاب ما دی هدایت نه خسته دی راکوا دی ویل یاره غ هدایت غایب چې خو ما سره کتاب امانتي خېده وزه ټول اتفاق دی خصومت د یوسف نه دفع ځکه زموږ چې اصل مالک هدایت دی ماته خسته دام وي د خو دواړه پکې شریک شو نو یوسف خصم پاتې نشو حق زدا ثابت کوم چې وای زی وکیل جوړ کړي ما تر نه خسته زی وکیل جوړ کړي ما بدی چې تانی اصول کوم اوس به ټیک پوه شئ به واذا قال المدعي وابتعته دما خسر من فلان وقال صاحب اليد توي او داني فلان فلان کی خما سره امانت خیره ذلك هم دغه فلان کی سقطت الخصومه بغیر بینه بغیر د گواهانو نه خصومت د فشي ساقط شي ولانه لما توافق د دوړو کله چې موافقت وکړه على ان اصل الملك فيه بده خبره چې اصل ملک پدې شي کی لغیره د بل چا د بار ده ویږي کنه نو فیکون اصولها اوس اصولي د غین شي ته الى ذلیت اصولي د غین شي الى ذلیت ته چراغله د من جهه غایب د طرف راغله ده نو فلم يكن يده
نو ید د دې مدعا علیه چې دی ید خصومت دا ید خصومت پاتې نشو. ها الا یقیم البینه که مدعی بینه قائم کی ان فلانا دغه پلان کې چانه چې ما خستی او تاسو سره منتی خیدا وکله اغز وکیل جوړ کړم بقبضه جزي قبضه کمستانه بس به ټیک ده لانه اثبت ببینته ځکه دی وخت دا ثابت کړه بګوانو سره څه کونه احق بامساکه چې حقداریم چې دا شی ځان سره ایثار کما تانه والما لکه ما خستم دی وکیلم جوړ کړم چې تانه قبضه کم.